اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب موسیٰ و ہارون 122 نمبر ایت میں لہو صفحہ نمبر 149 تا سورة الاعراف انما سپرادا قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم فرعون ورتویلو ستوسو ایمون روڑلو دین مخ کی ستوسو تمو اجازت دیر کڑوا ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون بشک دا یو چال دا ستوسو اخپل منزو کی جوڑ کڑا دا پا دخ شہر کی او مقصد مدا دا ستوسو دیدی اسیدون کی دین ووبا سے توسو بڑیر زر خبار شے لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین زبدی توسو لسونا او دی توس اخپی بدالو اطرافنا کٹکاؤں بیا بتوسو اٹولو تا پنسی دیر کاؤں قالو النا الى ربنا منقلبون آغو تویلو بشکا موب اخپل رب طرفتا ورسو وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا او تمونا انتقام نا اخلی سوئی دی دینا دی مو جرم دادا سے مو پخپل رب آیتونو بوندی ایمان روغللو سکل موتا روغللو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین یا اللہ موتا دی صبر توفیق نصیب کا او مو دی اسلام پا حالوت کے وفات کا اردو کی ترجمہ کاؤں قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون فرعون نے کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا بے شک یہ ایک چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے مقصد یہ ہے کہ تم اس کے باسیوں کو اس سے نکال باہر کرو سو تم جلد جان لوگے لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا پھر میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا قالوا انا الى ربنا منقلبون جادوگروں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا اور تو ہم سے انتقام نہیں لیتا مگر اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لایا ہے جب وہ ہمارے پاس آ چکی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اسلام کی حالت میں وفات کر پرون مو دا خبر ویلا چو دے فرعون چکم جدوگرون آغو سرا دے نور کم تماشائی وو آغا کیا ڈھیرو خالکو ایمان روڑلو نیچے ایمان روڑلو مفسرین لکلی دی چھ تقریباً تاریخی روایتونو حوالے سرا چھ تقریباً 6 لاکھ افراد مسلمان شولی نو دا دی فرعون دی پر ڈیرا غاٹا دھچکاوا آغا دا ویلو چیر دا سے وکل مسلمان شوی مبت شیخ خاتم دا نو فرعون سے چال وکو چھ آغا ایوہ حربا استعمال کلا بجائی دی آغا دی موسیٰ علیہ السلام مقابلہ پر دلیل او برحان او حجت سر کڑی ہوئے آغا لگیاش والو موسیٰ علیہ السلام بندی یو فضول قسم الزام ولگولو آغا دا دوا الزامات ورمانی ولگولو دوی حربی استعمال کلی یو خدا چکلا دی جدوگرونو موسیٰ علیہ السلام تا میدان تا رؤو تلو نو موسیٰ علیہ السلام دی جدوگرو مشر سکون دا آغا رؤو گفتلو ام مشر تا دا ویلو چور کیا کتو تا مو شکست دیر کو لار مکی بیا بتا ایمون روڑی نو آغو تا ویلو چو گورا تا سی چال دا ایمو دی شکست خسولا وال نشتو زبای تو خلاف دسی حربا استعملاؤں چا تو سوچا نشی کوای خوکا خوام خوتو مو تا شکست رو کو باوجودی دینا نو بالکل ایمو دا سر دا و دادا چا زبای ایمون روڑا نو فرعون چکم دا کنا دا غوت سترگ غلوالی دا شایلی دلو زاربالا گیا دی تا خبری خدا کئی نو فرعون ونا دا اندازا ولگا ولا آغو تا دا ویلو چه دا اصلا کی دا توسو سوال بیل شواله دا توسو ٹک اخبالو منزو که اندا وکو چه مو بو ایوا ڈراما جوڑو نو دا ای توسو ایوا سکرپٹ ڈراما وا چه توسو تیورا ڈیزائن کری وا
څه داسې به موږ غرونه مو وچوو موږ وړه وچوو ته به غوټ جوړ کې بیا به څه کوم دی تو والی مو والا وخوري بس بیا موږ مسلمان شو. نو دا څه کوم دا که نه ایوا ریډي میډ شای دا څه هغه تاسو تیار کړه ده، لہذا دا یو چال دا یوه ډرامه ده، دا څه حقیقت سره تعلق نه لري، لہذا دا تاسو یو مکر اور فریب کړه ده. یو دویمه حربه شیطان دا استعمال کړه یو سیاسي گیم یې وچلولو. علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې دا وطن او کله دا هر سړي باندې ډېر ګران وي. څه کله ته یو سړي ته دماغ کې دا خبره کېنوي چې وړکیا ای تو وطن ته خطره ده، ای تو کلي ته خطره ده، دې ځای نه تو دا سړی وبوسي، نو سړی بیا غیرات کې روشي او د وطن محبت جذبه هغه باندې غالب شي، نو هغه بیا چې کوم دا کنه مقابلې ته تیار شي چې بھائی مو وطن نه څنګه وبوسي. نو فرعون سره خو د دلیل او د برهان په میدان کې څونه هغه تهیدامن وو تشو، نو هغه دا حربه استعمال کړه او ته یې د چلی تخرجو منها اهلها او خلکو دغه دغه ډرامه چې کومه جوړه کړې ده یې دی مقصد صرف او صرف دغه د تاسو د خپل وطن نه وبوسي او په خپل چې کوم د وطن باندې قابض کیږي به د یو به بدشو شي د نور به وزیرون شي اټول په خپل منځو کې یو بندر باند وکي د اوهدو. نو لہذا دغه صرف نوره کشتی ده، د دې څه حقیقت سره تعلق نه ده، د دې خبره ون نه ماني، دی باندې مون رو نه وړي. فسوف تعلمون اول خدا خبره وکړه هغه نه باندې دمکی ویر کړه دغه ته دی جوړګر وتا ته تاسو کې مون روړلو قبل ان اذن لكم ایمو اجازه نه بغیر تاسو ته بس اوس لیاره تر وخایم. لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف هغه نه باندې وته ویلو چې ګوره زبو تاسو ته داسې سزا درکوم چې تاسو بو لوس خایلوس او کیړخپا یا کیړلوس خیخپا مخالف اطرافو کې به دا زدنه کټکاو او هغه نه بعد بو تاسو ته پرسی درکوم داسې سزا به تاسو ته درکوم. چنانچه مفسرین لیکلي دي چې دا تقریبا ځنډن زمانه کې چې چوته به سخترینه سزا ورکولای شو بیا به دانه منا سزا ورکول د خپل. چنانچه اسلام کیا د ډکو لپاره اندازه سزا ده څنګه نه به خایلوس کینه خپادا کار کړل شي او بیا به پنسي ویر کړل شي او بیا به دروري جو پرې په چوراهي باندې په چوک باندې کېړای کړل شي چې خالق دین عبرت واخلي. نو بهر حال د ډکو سزا شریعت کې اندازه ده. نو هغه ته ویلو چې تاسو ته باز اندازه سزا درکاو. اوس دي چې مفسرینو دا خبره کړې ده چې آیا د سزا بیا شاید فرعون ویرا کا کته شدم کی وا. ځنه مفسرین دا فرمایي چې بالکل ویر کړلا ځکه چې د فرعون کوم جبروت او سطوت وو هغه نه انده خبره ثابت کیږي هغه ډیر ظالم وو، یقینا هغه دا سزا ویر کړی دا. ځنه مفسرین دا فرمایي چې نه کړه ویر خلی دا هغه وتا دمکی ویر کا نور د جدوګارونو چې کوم یو څو دانه مشرون وو آی مړکو نور یې کوم د نور ته دا سزا نه کړه ویر ویلي اغو دین دا او بوسی چې ګوره مخکې دغه ځون ته دعا کړی د چې ربنا فرغالنا صبرا وتوفنا مسلمین یا لمو ته اسلام په حالات کې مارګ رو کی. چنانچه الله تعالی دغه دا دعا قبول کړله او بیا ورسته د اسلام په حالات کې د خالق وفات کړل. نو بهر حال لکه زیات قرینه قیاس داغه دا چې لکه مړی کړل فرعون چې سور ظالم وو نو هغه یقینا د سزا ورته ویر کړی دا او مړی کړی دي. قالوا انا الى ربنا منقلبون اغو جدوګرو ته دا ویلو سو مو کوم دا کنه خپل رب ته واپس ورسو ته مو ته صرف دغه خبره سزا ورکړي چې مو الله باندې ایمان وروړل. اوس علماء کرام دا فرمایي چې ګوره لک سوت مخکې انداز جدوګرو چې فرعون نه دا ډیماند کولو چې جی کوم وګټل مو ته 2 روپے راکای دی پیسو په لالچ کې اوتاوله شویو بالکل وړاندې شویو اول خبره دی پیسو وکړه. خو چې کله مسلمانون شولو په اسلام کې دوره طاقت ورکیدا چې هغه نه دغه خبرې په ویر کړي بیا دا خبرې نه کوي چې موږ ته پیسې کني دي ټیم کې ډیماند کوي دا و فرعون ته یې لږه چې پیسې راکایي او موږ مسلمان خو نه اسلام کې دا قوت ورکیدا سو هغه چې کله هغه شي اسلام سړی په کور کې زړه کې کور وکی نو هغه بیا د دنیا غاټي نه غاټي مصیبت ته هغه غیږ ور کوي. چنانچه
دا ګوره بل آیات کې الله رب العزت د دغو هغه نقل کړی دا د جادوګرو هغه فرعون ته کله دا دمکی ورکړه چې تاسو زه لاسونه خپې کټ کوم نو دغه ورته ویلو چې فقز ما انت قاص ته څه کوای شي هغه وکړه لوسته داسې اخلوسته داسې اخلوسته. چنانچه دوسری جنگ عظیم څه کله وشو که نه نو په دوسری جنگ عظیم کې د انګریزون د اتحادي الای څه کوم فورسز وو هغوی طرف نه ایمو هندوستان نه مسلمانانو جنګېدلي ډېر د څو کاله مخکې پر یا دوسری جنگ عظیم والا خلک ژمدي وو څه هغو اغزو کې باقاعده جنګېدلي وو بلکې اوس ځنه ځنه دیهاتو کې داسې خلک شته چې چا عمرونه سل کوله داسې خو شو کې دي هغو موجود دي چې چا 1920 داسې پیدایشي دي هغو والا اوس داسې خلک شته دي چې هغه دوسری جنگ عظیم کې دي انګریز طرف نه دي اتحادي فورسز طرف نه جنګېدلي دي. نو د کوم مسلمان دي جو نه لوړ وو ایمو مسلمانان خو چې داسې پراغه نه دي هغو مسلمان سړی چې کله کافر سره جنګېږي نو هغه سره کې یوه جذبه دیني ځون کې راولي نو د هغو هټلر خلاف جنګېدلو انګریز دي جو نه فوج کې برتي کړي وو ایمو مسلمانان بیا یې دي جو نه څه کوم دا که نه ونه جزونه ډاک کړلو او یورپ ته یې ورسولو په جرمني په محاذ باندې هغه باقاعده هغو سره وجنګېدل. نو څه کله دوسری جنگ عظیم ختم شولو نو د هغه راپورټ مرتب شولو چې یاره دا چا ورکې توره وکړله نو څه کوم مرتب و چې دا راپورټ لیکلی و هغه دا ویلو چې یاره په جنګ کې د مو تجربه دا وه چې مسلمان ډېر بې جګړې سره جنګ کوي ویلې چې مسلمان کې دیني جذبه ورکوي نو دغو کې الله رب العزت داسې جذبه وچوله چې دغو چې کوم دا که نه یو خو مسلمانو کې دغه هغه ورکېده چې دغو د خپل کمانډر اتباع کوي کمانډر څه ورته وایي بس هغه کې بیا هغه دغه نه کوي. صحابه کرام زیاتن اجمعین د دومره علاقه څخه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې 36 لاک مربع کیلومتر ته خبر رسیدلی وا چی شي نه وا هغه به د امیر اطاعت کولو امیر به ورته ویلی چې په دغه ځای ویر شي بیا به دا لیدلو د مداین څخه فتح شولو مداین هم دا نه ملا فتح شولو امیر ورته ویلو چې دغه دریاب ته په ویر شي داسې دریاب و چې هغه به کشته سلامت جزونه به ډکول دوره دجله او فرات داره ژور هغه دي خبره دا شاید هغه زمانه کې خیا ابدي کام او د اوبو استعمال کام صحابه کرام چې کله په ویر غللو دریابونو ځای ویر کړل یی چې د صحابه کرام داغه ته خپې نه ویر رسیدلی دا اوبې خپو ته نه ور رسیدلی هغه جذبې کې دومره کامول ورکیو. چنانچه یو واقعیا مو پړولای چې د هټلر څخه دا هټلر دی د اتحادیانو فوجیانو ونیولو زغړې گرفتاری کړل چې گرفتار کړل نو د پولند څو هغه نیولي فوجیانو هغه کې آور کې یو کرنیل آور کې نو د کرنیل هټلر نه پښتنه وکړل چې یاره دا مو ډېر آیو اتحادي فورسز او تاسو نسبتا کام یې ځکه چې جرمني سره ډېر کام څو ملکونه وو جرمني بیله لګیاو او دغو ته ټول په درجنو ملکونه وو نو هغو ته چې تاسو دوره کام یې او مو دوره ډېر یو بیا څه کوم ده که نه مو ته تونه شکست خورو دغه دنیا د مونه ګرفتار کړل دا واجه څه ده نو هټلر ورته ویلو چې داسې چال وکړه چې ته خپل څه دی تو فوج دا د مو ګرفتار کړه ده که نه دا د دوی کې کاتور کې ودروه او د سیدي طرف ته یې روان کړه او دایمو والا چې کوم دي که نه دا درته روانه و بیا به تا خپله وکسې نو دوی څه چال وکړو چې د فوج کوم طرف ته د پولینډ والا فوج و د کرنیل یې ورته د خپله ودرولو د نورې کاتور کې ودرولو مخه مخې ورته غاټ کوی وکندلو دې ته یې ویلو چې د خپل فوج د بیایه پریډ کې نو دوی ورته لیفټ رایټ دا یې ورته کولو روانو فوج چې څنګه هغه کندې ته ورسېدلو نو هغه فوج چې کوم دا که نه لیفټ رایټ یې کولو خو په مغه ځای ویلوړ بس خالي لیفټ رایټ دا یې کولو نو هغه مخکې کنده وه کندې ته ورتلو نه هغه نه بعد د بل سایډ ته چې کوم دا که نه جرمني خپل کرنیل ته ویلو چې لیفټ رایټ ورته د خپله روان شي اوس د کرنیلون نه هغه خبر ده نه دا خبر ده هغه ځای کې ورته کنده کندلي ده نو جرمني والا فوج څه ورتلو لیفټ رایټ څه کوی ته ورسېدلو یو ور وغورځېدو بل ور وغورځېدو بل داسې ټول چې څوره کسونه ټول ور وغورځېدو مړه شو نو هغه پولینډ والا هغې راوغوښتلو هټلر ورته یې څه پته درته ولګېده چې موږ ته څونه جنګ ویلې ګټو زه یې څه کوی ته ور وبلګه هغه کوی ته ورته روک کوي
زه ته ورته ورود لګا هغه ورته روب کوي تاسو کې هغه جذبه نشته. نو د موسی علیه السلام هغه جادوګرو کې دا جذبه ورکې وته چې فقط ما انت قاص څه کوای شي هغه وکا هغه څه چال وکړلو چې الله نه دا وغوښتل ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مفسرین فرمایي چې اوس ګوره دیږي کې دا ټکه استعمال کړه دا افرغ علينا صبرا یا الله مو باندې مو ته د صبر توفیق راکړه. افرغ په عربی کې یې اونډیل نتا یعنی تو ګلوس کې وبدي دا ته د سیتالی کې دي ته یې اونډیل نو ګلاسه کې څو وبوي اته تکل علم فخر الدین راز رحمت الله علیه فرمایي چې یو شای ته لوخي کې د چواله دا هغه ته د سپچټ وړای نو هغه اټول ور پرې تلی کې څنګه کې نه چلو ورکی خالی شي. نو دغه الله نه دا وکړل چې یا الله متافرغ علینا صبرا یعنی د صبر ډیر وافر مقدار متره هغه د سیکا سره منه راتالی کا دي کې اشاره دي دغه جادوګرو طرف نه دعوت کني یا الله د امتحان ډیر سخت لوس کټ کول خپې کټ کول پرسی کول نو یا الله داسې نه ځدي مقدمونه لغزش ورکه روشي دغمګاهټ ورکه روشي نو یا الله مت خډیر صبر توفیق نصیب کا صبرن صبر تر نصیب کا او صبر حکم دا کنه یو حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې صلی الله العافیه ولا تسالوا البلاء تاسو الله نه عافیت غوړې مصیبت او تکلیف ما غوړې خو که بیا در منه روغ لو تکلیف او مصیبت بیا ثابت قدمی خای الله نه بدمنی جنگ ما غوړې چې کله در منه جنگ روغ للو بیا ثابت قدمی خای بیا صبر نه کور خله بیا تیخ تما کوي ځکه چې ان الجنه تحت ظلال السيوف ځکه چې دغه جنت سکون دا کنه دا دی تورو سویرو لون دی دا. نو بهرحال داود صبر وتوفنا مسلمین یا الله بیا موږ د اسلام په حالات کې وفات روکي اسلام په حالات کې مو وفات کا. اوس حضرت ابراهیم علیه السلام انداده او خپل زمانو ته کړي دا چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون او بچایو ګوره چې مرګ د تروشي چې اسلام په حالات کې حضرت یوسف علیہ السلام الله تعالی دا وکړي وا چې توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا الله مو اسلام په حالات کې وفات کې د اسلام په حالات کې مارګ راتل دا دی الله ډیر لوی انعام دا ډیر لوی نعمت دا ځکه چې دې نعمت نه سړی محروم شي نو هغه دنیا مکمل تباہ ده. نو الله نه هر وخت دا وغوښتل پکور دي او علماء کرام فرمایي چې دا و سرا به خپل عملونه درست ساتي ځکه چې مارګ ودته د ایمان په حالت کې الله رچی چې د ایمان ولا کارونه کوي الله د مونږ ته نیک عمل توفیق ورکړي.